الفيل الوسط بعد بس ما تتطورش دا واړه دجالان دي کنه حدیث کې تیر نشو ثلاثون کذابون دجالون دا سره واړه مراد دي خلاف دي کې دا ترجمه الباب د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا ډیره سخت ترجمه الباب دی هغه هدا پورې چې بعض علماء شارحین الحديث دا په غلطه د امام بخاری محموله کړی وي اسو د غلطه نه ماخوذ نه دي د امام بخاری خطا شوی دی د خلاف دې د مناسبت دی دلته کې خلاف راوړل لیکن دا چې چا خبره کړې ده تاسو شارحینو کې ټکی نه کړی د خلاف کوم معنی دی مولانا ته یو خو خلاف هغه بلدی ته وایي چې يحلب فيه الناقه چې دی په کې ناقل او سلام دي او سب عرب پيو تحلیب وایي لبن هم شملو ته وایي ورته چې لبن راوړه راکا شملې بدل کړي او چې وایي چې پیرا کا نو حلیب ورته یاده نو خلاف په معنا د هغه بلدی يحلب فيه الناقه چې ناقه پکې لشل کېږي د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقصد سره چې کوم باندې کې ناقه لشل کېږي کتی وینځه خو هغه خوند پيو پکشتا نو کاغه کې وبواچه او تفلان دی نو پروا نه لري او کته ویلکا خوند پيو چې پکې راغی نو ما د دماغ کې ویلو چې یو طاهر شی باندې تغییر د احد الاوصاف راشد او خو یرا نوم دما او وصف دما حقیقت دما چې سیلان او رقیه سے هغه باقی وي استغفار نه لري نو قبل فرض او بو کې د پيو خون وی امام بخاری پروا نشتا دا ګره خلاف هغه باندې کې توبه چې خامخا په کې د پيو خون راځي دا رنګ په اوغو کې د خوشبوئی دی ورواجولا بعض خلک لازم نو په اوغو کې خوشبو مکه نه راځي د جوبو کې خوشبو واچي او دی ولادي د وجود نه خوشبوئی روانه ده نو دا پروا نشتا که تغییر دا احد الاوصاف راغی او دا شی پاک دی او د وجودون هم نه راځي ته په غسل کول شي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا او باندې ته دې کې موږ سره دلایل شتا دلایل شي دي هغه د نبی هم بیا یغسل راسه بالختمیه راس یغسل راسه بالختمی دا ختمی اغیوبوت وای ختمی او خاص قسم بوټي دی هغه پکې اچاو هغه سره وو کې خوشبوئی پیدا شي تغییر شي وختم پاکي یا یغسل بالماء والسدر او وو کې ویل به روپانه شوی او ما تاسو ته ویلو کوڅه په وو کې دي تالواچه یا پکې خوشبو واچه او وو کې وس پروا نشتا یا صابون پکې واچه او ته د پاسه لاندې نو پروا نه لري نو یو خدای خلاف کا معنا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وسلم خلاف یو خاصه خوشبوئی ده بلکې دا نه مراد دی یو خاصه خوشبوئی ده هغه وی چې خلاف په معنا د محلوب دی محلوب لوشلو ته ویل کېږي نو دا چې کوم تخمونه اول وشي لوشل دا چې نه چونه کې او دا نه یو قسم خاص خوشبوئی راوځي او دا عصاره البذور وایي اکثر دا خوشبوئی چې دی وباسي دا تخمونه نه وباسي دا تخمونه د دې نه یو خاص قسم خوشبوئی دی پیدا کوي زموږ په تاسو تورندو په سکول کې په خوا د نارنجانو بوټي اوس به کې به په خوا ډیر زیات نو ابا یو ځل موږ په سکول کې سبق ویل نو یو قوم براته یو د نارنجان غشته نو هغه چې مواغشت نارنجان په الکانو ته وی داسې وکي دا نارنجان له لوچو کوي نو خلک زموږ په دې وطن کې دا نارنجان دي ګاڼې لوړې پوستکي د پنا هغه پکې دي ګوره پکې دي نو مرابا نو ودا په پوستکي به تاسو شي او دا دانې ته موږ راوځي نو موږ چې بسکول نه چټي شو کنه نو موږ هغه د نارنجان شکول وربره مزدوران لګي او تخمونه سترو باندې نه وغم دي نو موږ والو نه پوي دي ټول نه چې وزن چټي شنو موږ نارنجان تاو په دلانه نه شکول او چراو په شکول نو په میان مچاغي راکړي فرې کول دانې باندې ورته نه دي دانو څه کوي دې نه خوشبوئی جوړي دې نارنجانو دنه دانونه خوشبو جوړي بیا یو کال پس ولا نور خلق را لغي ودوي دا کار دی
چې به دا مونږ له راکې مونږ به درو شو کو داري تاسو له وباسو دې له مونږ جوس وباسو نارنجان دا یو مخصوص جوس دی دا چې دلته چې راشي دې جوړی نارنجان هغه دغه کې بیا شربت کې قاشوغه نیمه کې مزیدار علامه راځي چې وزن راوړي بهر کې په بزور د دې تخمونو نه دا نچون کی نو دا هغه تخمونو نه یو خاص قسمه خوشبويي وباسي نو شاسر وی چې دا خلاف په معنا د محلول چې یو شی لشي نچونه یې چې څه ساروي لشي کنه نو هغه تیله به زور ورکړي دا قانون دی زور ورکړي دا بنچور چې زور ورکړي نو لاندې نه پیږي دا میخه او یا د چيله نه تاسو بلو شری ته بنوي لشي میخه او چيله ما هو نه د لوشلې او کتلې مودي ورتا چې هغه میخه یا چيله کله لوشي هغه ته لاس کیونه سي او دا زور لازم زور ورکړي دا ما په خیال دی لاس کې زور ورکړي لاس کې زور ورکړي نو هغه ویا کې نه چورکای نو ځکه محلوب یو شی لوشل سره تعصیر راځي نه چورکول نو انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وی چې مراد د خلاف په معنا د محلوب عصاره البذور دا چې تخمونه دي نه چون کړل او د نه چونو نه پس داغې نه کم شی وواته نو روس ذکر د طیب پنیزا امام د انور شاه کشمیری پنیزا ذکر د طیب تعمیم بعد التخصیص شو د دوارو خبرات کې فرق شو ورځ ځان پېکا کله شاسه معنا دی واغشتلا نو څه بدا ابن خلاف چې ځان باندې مخصوص خوشبوئی راوړ پورې کا پسرم پورې کا په وجود پورې کا او بیا اطیب هغه خوشبوئی پورې کا دا خو دې پورې کړه نو چې بیا ولان به هغه او بو سره هغه د معنی کې صابون نو او بو سره به د وجود نخیر لاشي او هغه خوشبوئی خو به سرمن جذب کړي اب په باقي پاتې شي نو زیاته خشتخ کل خوشبو بدل نه دي ورته کې فائدہ څه ده دا نبی رسول الله مبارک استعمالوله یو خدای چې خوشبو دې پورې کړه لمبلو نه بس نو بعد به خوشبو تیز وي نو دې سړی د خپل نقصان پیدا کوي او نور لم نقصان پیدا کوي او چې مخکې دې اومدله او بیا دې اولمبل نو هغه تیزی ختم شي نو مدب شي خوشبو د لام فایده ورکوي او نور خلکو لام فایده ورکوي وایي یو دا او کله خلاف نه په معنا نو ذکر د سپید تعمیم بعد التخصیص کو او کله خلاف نه مراد هغه بالټي اخلي چې په کوم بالټي کې میخه لشي کېږي امام بخاری مقصد تر بیا یا اویتیب او د پارا تنویه شو څنګه شو چې کچارته په بالټي کې هغه د سومت او خوند په یو پاتې او بده واچولې په هغه نه بلځای او دوی خدا دې شعر چې هغه خو ګوره هغه چکناهټ او هغه چې کم دا بالټي خوند هغه خنه لګي او دوی خشته لګي نو دا نه بیا په طریقه دلالت النص معلوم کی چې هغه بالټي کې چې میخه د لشلې وي غوال لشلې اوخت لشلې اوخه او هغه بالټي کې کم خوند او بده واچولې نو نقصان غسل ته نه رسي نو که خوشبو دی واچول خو په طریقه ولا نقصان نه رسي اوس خبره څه نو یا دا شاسف پلیس پی دا تعمیم بعد التخصیص شو یا بذرات پی په طریقه دلالت النص معلوم تمام محمد بن مسنى ويدور في شعر والدعاء مشارحين معنا لا والواقع بیا بدا شاسب معنا وکړو چې کله اذا اختتلا ورماویلو چې د دعا نه معلومیږي چې دلته کې اذا اختتلا متضمن معنا د اراده لري ولکه یو ځل غسل وکړي هغه نه پس بیا څوک بته کوي دعا متضمن معنا د اراده لشو نو ګورو لومبه معنا کوم چې کله اختتلا اراده د غسل به وکړي جنابت نه دعا نو بلنه به وکړي یو شی نحو الحلاف ومثل الحلاف راځي دعا مشارحين معنا کوم والتي به وخت کا خلاف بشار ګور نحو الخلاف نو خلاف پکې خپل راغی نو ګور دي کې خوانوي فاخذ بكفه بلاول به فكف نه مراد کف نه مراد کفین اخلم ها کف نه مراد اخلم کفین جن مراد کوم لکه ید نشي يدين اخلم وبدا بالشق راسه الايمن باغي به لقواچولا ثم الايسر به فكسواچولا فقال بهما على وسط راسه او دا به سیګه چولا پسې او پدس باندې به څنګه چولا دا به دا چلو کو چې دوار لپه به بیا راوغشته دا ول به پرې خي واچولا دا به وکړه بیا به لپه راوغشته په دې کې څه واچولا او بیا به لپه راوغشته په دامیان دی واچولا زمون دغه یو قابل او بهږي داشوا
ور الاول خي مقدم شو فبدا بشق راسه الايمن فغيب الكفين واچول ثم الايسر فبدا بشق راسه الايسر فغيب لفواچولا او فقال بهما لاغين بس قال دا قول لفظ مشترك تخا القى بهما فدوار كفينو ورما وقت وي چل كفين مراد دي کنه کفین سے مراد نه کی بیا خو دلته د هما ضمیر مناسبت کرا دی ولا جس شو على وسط راسي فمن الدستار تاخذ شرط معنا شو او کدا خلاف د مراد ته هغه عصاره البذور واخلي اذا مدار شو بیا دوه معنی دي امام بخاری مقصد جدا دی دا زرد حدیث معنا بل شاکو امام بخاری مقصد سره بیا اذا استدل متضمن معنا د اراده لگا اراده ولرلا دا بشيء من نحو الخلاف لکه خلاف یو مخصوص خوشبوئی د بذور نه وي نو باندې خو د بذور نه موږ کنه باندې خو د بذر نه د تخم نه وي او شرطه مستل کې خوشبو ده تخم نه وي او باندې دا چې هغه بل پانی نه وي بل شي نه وي نو دا بشيء نحو الخلاف فاخذ بكفه نو بلاس کې به خوشبوئی واغشتا فبدا بشق راسه الايمن دا په خطر وګلا فخي ثم بالاسد فقسم لا فقال بهما بالاسمان ذات بخشبو مغلا دا غینا فقط بیا وصل کا دا دې صورت کې شاته په معنا کې هم او د جماهیر په معنا کې هم اختصلما په معنا د اراده سره او د شاته په معنا کې او د اراده معنا نن کې نو ټیکتا اذا چې او به لا من دا غینا فقط فقيه او فقط او من دا غسل نه پاس او ټول شي او د امام بخاری غرض دا چې دا غسل نه مخ کې کړی دی اوس قرآن سے پدې یو سوال پیدا وکړه چې دې کې خدای خلاف ذکر راغی او تاسو دې کوم فکر نه لري نو کله جماهیر معنا اخلي نو بیا به دې په طریقه را سنت معلومه چې کوم بالټي کې غسل کې او هغه کې د پيو بوې دي او هغه کراهیت والا بوې دي په طریقه نه لګي او هغه باندې بندلان دي نو په خوشبو دي پکې واچو لا په طریقه ولا بیا مستحسن شو دا یو او که چرته مولانا صاحب د شاه صاحب معنا اخلي د شاه صاحب بیا نحو لفظ راغلي راغلي نحو نو خلاف معلوم شو نحو د خلاف څه شي وی کړه نحو د خلاف نه مگر څه شي وی دي هغه سره مناسبت راغله بهر کې حدیث نبی زیات خبره معلومیږي یو دا چې هغه بالټې چې د پایو د میخه لشلې دا باغې کې لمبل شي دا چې معلومه چې دا نه مخکې خوشبو مګل شي دا چې معلومه شو چې کچرته او بو هغه کې او طاهر شي واچه او باغې لامبې خو چې تغیر د اوصاف د رام شي او جنوم د ابو پاتې وي او هغه د ابو کوم خاصیت چې اعلان او رضیت پاتې وي نو هیڅ پروا نشته دا چې معلومه شو چې اول بخیر تر طرف مقدم کې بیا په طرف مقدم کې دا چې معلومه شو چې سر به مخکې کې په نور وجود باندې غني مسلې ترې وته دي شابه د مزمدي معنا مې کړی د اداره الماء فی الفم ثم بجه استنشاق معنا مې کړی دا او د سوناول ای په د کې وبا چول نشقای نشقو برخو دي او برخل یاد دې خبره او بیا غیر پس استنصار کیږي بیا بلا خبرم کړی د تاسو یادي امام زمون په نسبت باندې او د امام احمد ابن حنبل وضو بپری دوه کې خبره تیر شوی ده زمون او احمد ابن حنبل په نسبت باندې مذهب چې شخص غسل کې واجب فرض ده او د شافعي او د مالک په نسبت باندې مسنون ده او ما خپل دلیل پرونده دلیل یو خدا چې فتوا وخرو هغه نه مونږه زیادت د اعضاء او اخلو او دغه معذره ده او کله وستر او وزن دي نو هغه ضرر رسي حرج مدفوع دي رخصت مدفوع دي نقصان رسي او به بسویلو چې فصلوا الشعر والبشرة الذي كثير شبه هذا علي روايه متویلو من ترك موضع شعر من الجناب فعلمي كذا وكذا من الناس فمن معادة رأسي نفوذ كي يختلف نو ابا خامخا فكرا او خلف باغي قياس کو تفوز او خلف من وجه دوار اعضاء داخلي من دوار اعضاء خارجي خلاص شو فجنابت کې جنابت اے مولانا سے یہ نقطہ سمجھ جنابت جنابت جمع غاړه ته ویل دي قران کریم کې یو ذکر راغلی دی د حضرت موسی علیه السلام چې کله صندوق کې واچو نو خور ورته روانه و څه کړل فبصرت به وصاحب الجمع راغلی بالکل صحیح ده حق الجمع راغلی جانب یو طرف ته ویل کېږي
او اغم دغه نو دا جنوب ته جلوب ځکه وي لانه يجب عن قراءة القرآن ودخول المسجد لانه يجنو د ځان ساتي یو طرف ته کېږي د تلاوت د قرآن د تلاوت نه کوي او دارنګه د دخول د مسجد نه خیر دا په کې یو زیاتې نقطه راغله ورپسې شه قال حدثنا عمر بن حفص بن اياس قال حدثنا ابي قال حدثنا محمود قال حدثنا عن ابي علي قال حدثنا ابي رضي الله عنه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فاخذ بيده على يساره فقبله ثم قال بيده على الارض فمسحها بتراب فمسحها بعد دقه مناسبت دباب شو ګره حدیث تیر شوی دی فافرغ بيمينه على يساره فقصت اندام مګو خینه په باړه ولې فغسلهما بلا سنة وعلى وينزل ثم غسل فرجه نه اورګه سبب ته نظم غسل ما وی چې غسل په زمې د غین تر او بو د غسل تویل کی چې ځان به فافرغ بيمينه لاول غوري په مخکې تیر شو چې لوخي په دستا فقيره مایل کړي دي تیر شو دي مخکې یو حدیث بل تفسیری خيوي بیا خلاف لاندې لري په څه وبرا چوری دي نو روز غیر پوری غسلهما لا تلوي ثم غسل فرجه ثم قال بيدي على الارض قال اذا لك بيدي بل واكل لفظ قال اذا لك بقول ابن مشترك ودينا ما ویلو کنه په کلام مګل یا لکه هلي او اذا صابون قياس په کول شي په متحو ما په متعاب التراب او دينا ما ویل من نجاست تمني دي دام معلومه شو استنجاء مسؤوليت معلوم شو او د باقي داخله ورنه مخکې لا سره من ظلم ثابت شو ثم غسلها ثم مضمض وغسل شقد مناسبه باب دي ثم غسل وجهه وافاض على راسه ثم تنحى فغسل ذيك اذا غسل وجهه ذكر له يدين رانا ومخ روايه يدين رانا فرتي لا تنه من ذلك ثم تنحى اخرج فغسل قدميه ثم يجيب من دين ولم ينقض بهذا نفاقي كوچنا اصل کې لفظ سندل تویل کیږي نفظ ينقض تویل کیږي سندل نو یو بندل تاسو څنګه وبدل شي کنه نو لا لري نکړه مولانا صاحب دینه تاسو نه غني متري معلوم شي مزمزه استرشاق هم معلوم شو تقدم د وضو د ثابت شو سر مخ کې کول هم ثابت شو قدمین رستو وینځل هم ثابت شو او مندیل نه دی غشته اوس مولانا صاحب د مندیل متعلق ان تما خلاف د تکلیف تاسو یې مندیل جایز دی یو سوي د مالکان د رسم خلقتون یو خلقوا ينشف یا يشف وی اعضاء او بادلو دغه وری وانه غشتو جوابونه ما کړو ته تاسو خیال یا صبرید د پاره چې وجود نه پاتې شي او چو مینا او یا څه لپاره د اوجلت توجنه تلوارې وا او یا ممکن لا چې په دغه تولیه کې څه خیری بو ځکه وانه غشتلا او یا بل معنا مې کړی وا د پاره د بیان د جواب جایز دی دام جایز دی دوسر پسې شه دا ګوره او دغه معلومه یعنی مقصد د یوازې طهارت نه نظافت مودا تنظیف او کلاسه په اورمږي تنظیف او تراشی صفائی ور سره راشي او بلا څه کوم راي حق لري غلا او خاص نشي ترجا او ارادي لمتضمن دی مخکدا لیکن مراد دې کې حایت یو شی دی په دیوال د پاسه خوره پرته کنه موږ په متعدد واقعود کنه محمولو چې د میمونه روایت رضی الله تعالی عنها شابه دې او وضوءه غسل په رسو کړی دي او د عائشې صدیقې په هغه کې وضو مکمل دي نو ما تطبیق تر کړی دي شابه دې دا حال ولې راو الکه دې کې ضرورت لري دا خو د حدیث مخ کې ثابت دی لا تونه مخمن دي نو بیا د حل څه ضرورت دې کې د علماء مې کې اختلاف دی غیر وجنه حل او تاسو کما ویلو چې تړي خوب نه پاسي د لاس وینځلو څخه کمیات احمد وایي چې واجب دي شافعي وایي مسنون دي مالک وایي مستحب دي او زموږ په مذهب کې تفصیل دی او وایي چې نجاست ور باندې متيقنو لاس وینځل فرض او کوبو کې لاس اومنډ استعمال د وبو مکروه تحریم شو حرام شو او په نجاست مظنونو لاس وینځل واجب دي کوبو کې اومنډ استعمال د وبو مکروه تحریم لري او په نجاست مشکوکو لاس وینځل مسنون دي او کوبو کې اومنډ استعمال د وبو مکروه تحریمي ګرځي او په نجاست موهوم دي لاس وینځل مستحب دي کوبو کې اومنډ استعمال د وبو مکروه تندهشيات دي ماده ترمذی کې ویلي دي نو دغه علماء اختلافو د حل راوړو
نو ما ویلو چې کله په روایتو کې اختلاف دي کله د علماء اختلاف دي حل وروړي هل يدخل الجنوب يده في الاناء داخلوا لي شو كنا قبل ان يغسلها اذا لم يكن على يده قذر كفلات نجاست سوى جنابتنا بالکل داخلوا لي كما د دې جنابت دې دا حدث نجاست نه دي جنابت چې دي ولې پاک دې لکه تیر شي وی دي ترمذی کې عرق ولد جنوب رشا چې د وجود نه ټول پاک دي عليه السلام په نام ملائکه دې خلک ما ودان تر دې کړ او یستغفر به ما بيدان کرما او ما بلانو لامبل جنوب فلاش لاسونه جنابت توجه نه لاس وینځل نه چې دا جنوب دې کدا په نجاست دې منی وغيرها نو علو وینځه او کني پروا نه دارا ده واثر ابن عمر والبراء بيده في الطهور فتحيله في طرف ابو پاکوالی کې وینځل نه دي پاکو کنه ثم توضع نو ګور زمو مستدل شو ازو کویږي ځکه چې شافعي سے کوئی مسنون دي خامخا وینځه احمد بن خامخا وینځه واجب دي مالک بن خامخا وینځه مستحب دي نو یې کپسلو بالکل اس نجاست نشتا ضرورت ثم توضع ولم ير ابن عمر وابن عباس بما ينتج من غسل جنابه اذا جنابت کم ساس کی لاندې وبېږي ساس کی پاک دي د وجود نه ځکه چې خلای پاک ده او دا ساس کی پاک دي دا حدث دی مولانا څه نجاست یو ځلې متیازو کی نو حدث اصغر کې مبتلا شو نو مخې پاک لاسونه پاک دي نو یو سړی کدا غرنګ جنوب شنو حدث اکبر کې مبتلا شو لاسونه په ولا مغیر اپ څه پاک دي ما کې دا لاسونه باندې یو بل نمخ کې پکې داخلي دل نو دین علامه معلومه چې لاسونه پکې داخل کړي لاس کوی دي دې راځي چې یو بل سره الله نو خامخا چې لاسونه داخلي نو صاف کې پکې پری د جنوب ساس کی پاک دی خلا پاک ده نو لاس باندې ک نجاست متيقن نو او داخلي ام پاک دی مکه دین لري مسری معلومیږي خذ خاون یو دې دمبلی شي دا دې معلومه شو او یو بل فضل مستي معلومه چې دا دې معلومه شو او بالتي پکې میاس کړي یو بل وجود تم کتل شي دا دې معلومه شو شابه ګوره ټول روایت دی الزوی ضرورت دي چې تطبیق ادا شوخه چې شی ور باندې وو ویدا څنګه نه مستحب دي منزل او په نجاست نو ضرورت نشته شابه او دې کې د غسل او ذکر نشته شابه مخکې وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جابر قال سمعت ابي انس رضي الله عنه عن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه ميمونه ده شابه نو مناسبت د تابع څه دي یو بل سره الله بخام خان دې بنات یو بل لشاش کوي دي لشاش پاک دي ها تو آداب د غسل در پتاي په خلاصو باچو په قسمه ګلکاوا کې استنجا کې شابه بالغسل لا اذا غسل المقدمات في الاستنجاء كنا شابه ورسمر مسائل سے مستنبط کی دی روایتنا او مولانا سے تمو قتل کنا سندونو کې خامخ راویان دې بدل کړی شابه دې ذلك طرف فكرات فرضها دا قدي خلاف باندې وبرالي او بغتي مګي ها دغه طويلات دې منزل او التنا ندوارو کې ما تطبیق وکړه که شی په نو مینځه کو وېدا یا که سلمي نو مستحب منزل دي ها فقال ذات ذکرې ولم يريد حيرا دې ولا ما تطبیق وکشابه غرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سره ما تا غره چې ولا په غسل او په وضو کې واجب نه ده لکه مالک دې چې او چې وضو دې شروع کړه نو پر لپسې کا وکي یو اندام دی وینځو بیا د باندې ټیم تیر شو بل اندام دې نو وضو دې نه شو څنګه غسل چې شروع ک فوري ټول اندامونه به هم کاوه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وایي چې نه ضرورت نشته تفریق د غسل او د وضو چې په غسل کې واندا په مخ کې بل دې رسو بل تاسو ته پروا نشته څنګه په وضو کې دې واندا مخ کې او بل دې رسو پروا نشته
ولا لکه اوس مثلا وضو نه چې نبی اسلام کړی دی نو د وضو کې نور اندامونه مخکې کړي دي او خپې د غسل نه وروسته کړي دي میانځ کې پکې څه حایل شو د وضو په اندامونو کې غسل د خپو د نور دارنګه یو سړی غسل کوي سړی وینځه او د سر نه پس ورته اوبه خلاصې شوې ګرمې پوه شي په خبره او د سره غسل خانه کې انګیټه پرته ده او دی لګیا دی استاد نه بالټي کې اوبه شي او ځان نه پکې دغه کې ته ویل کېږي او بګرمې امخا په وخت لګي چې په لګي او چې بګرمې شي او دا نه پس بیا راځي او بیا په لاندې پروا نه ده تقریبا بل عمل پکې نه ذکر مستقل ذات العمل پکې نه ذکر نو په غسل کې خدا تفریق نشته او په وضو کې شته نو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بقیات د غسل په وضو باندې کوي ویل کړه ابن عمر انه قتل قدمه بعد ما جف وضوءه فاستغنا چې اندامونه د او د شي دا او د سیوکو ورپسې بیا سوکو او پینه وینځلې غسل یې وکړ بیا بار راووت نو غسل کې خپل لدی شي څنګه نو بیا روز اندامونه او چې بیا په وینځلې نو په دا وضو یې سره اگر چې لمدی په غسل کې خودي خود چای صدا د وضو یې صدا دا څومره فرق پکې راځي شابه دغه غسل دې کې ما ان يقتدر به دي ها اندامونه مذاکر اندام او نور چې کوم خوا کې وسره آزادي شابه دې د خلیګورا د وضو په اندامونو کې موالات را نه غیړه ادمه درست شو نو دې معلومه کې چې د غسل په اندامونو کې موالات را نشي پروا نشته البته زموږ فقها دي چې موالات ضروري نه خو یو اندام به الوین دي چې بل نه او شي نه شوي او کوم مثلا بعض اندامونه دي وینځل او بیا د یو اندام یې رشوي د توصیا شو خو یې لکه ما په سر بس نه راکړي یا بل چې راځي چې تاسو مولوی ته ودا څه په کاتل بخلاصو نه او د سمات خو دې وکړه او یې نشو وګوره کنور اندامونه اوچی د سره نو وو او کنور لاندې ساده د امور ته نه کېږي خیر خو کنور لاندې اوس مساوه پروا نشته او د مالک په دې دوباره ورسکه ویږي او دې کې ما جف وضو او خبره مخلاصه کړه هغه خو په غسل کې خپل لمدي شي وی په غسل کې خپل لمدي شي نو وایي کې د وضو هغه مسله حاصله شي وی دا مخکې تیر شي ویم دي چې یو دل د غسل کو بیا رسو په تلمیذي کې دی د دوباره د ضرورت نشته هغه مسؤلیت پورا کوي نو رسته په خو واچولې شابه دې باو من جامع ثم عاد چې جماو کی ثم عاد او بیا عود کی هغه بیبیتا یا مندار علی نسائه فخر بیبیانو چکرو لګي او دا په غسل ټولو سره لگاوا او من جامع یوه سره جماو کړ ثم عاد او بیا غیته دوباره عود کو په غسل واحد نه خلف یو غسل کومه کې دوه غسلونه یو د یو لپاره بل او یا مندار علی نسائه بیانې غني په ټولو چکرو او اخره کې یو غسل کو امام بخاری رحمه الله مطلب دا غسل بحثونه دي کنه مغرض یې سره چې کسړی متعدد جماګان کې دی وی بي سره متعدد سره دا هرې بي نه پس غسل لازم واجب نه دی په دا ودی ظاهري باندې راځي هغه وینا وی د هر بي د جما نه پس غسل کوي واجب دی یا یو د بي سره جما او دوباره کې یو د غسل کې دوباره بیا غسل کوي او حدیث کې راغلی دی کنه چې يحتسب عند هذه وهذه وهذه نو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فتاوی ظاہری باندې رد کړي چا به ذکرته لعائشہ سمع ذکرت ابن عمر قال ما تقول لهم چا قول من نقلته ابن عمر اثر ابن عمر بوي اذا غسل نمخكم خوشبو مغا نبی علیہ السلام او الکا هغه بل ورځنه خبره مې را یاد شوه دل تر یاد شوه چې مې ویلو دلته د ابن القیم خبره چې بعض وخت یو شی ابتداء جایز وي بقاء شي څنګه وی ابتداء شي او بقاء شي او تاسو ابتداء جایز وي او بقاء جایز شي
ماشاءالله دلته مسلو رایا شو ابتداء ناجایز لکه هغه چې په اوقات ثلاثه کې ابتداء مسکه ناجایز ٹھیک شو او کله دې نه مخکې رکعات شروع کو هغه خو جایز وکنه یو رکعات بقاء یو مرته اوقات نو یې شی جایز ابتداء کې په اوقاتو کې منع او که بقاء کې د یو رکعت مخکې وکړو نو خیر وي شي خبره دا غي مثال دلته راځي په احرام کې یو سړی ابتداء خوشبو پورې کوي ناروا احرام کې یو سړی ابتداء خوشبو پورې کوي څه جو ناروا او که سړی د احرام نه مخکې خوشبو پورې کوي او بیا د هغې نه پس په احرام کې وروستو هغه بقا د خوشبو یې راځي نو دا جایز ده تاسو پوهېږئ ابتداء خود ابن عمر رضی الله عنه عبدالله ابن عمر به وایي چې نه مخکې به خوشبو نه پورې کوي ولې ځکه چې بیا بستانه د احرام نه پس خوشبو دوی به نه دوي عائشة صدیقه پیرت کوي چې ما به نبي علیه السلام له په سر باندې خوشبو پورې کړ د هغې نه پس به نبي علیه السلام ولمبل او د لمبلو نه پس به د خوشبو روانه او احرام به یې تړلی او په دې د ائمو اربعو اتفاق دی که یو سړی د احرام نه مخکې غسل کوي او د غسل نه مخکې بدن خوشبو پورې کړي بلکې مستحب دی چې پورې کړي مستحب دی علیه السلام کړي هغې نه پس د غسل وکړي نو غسل سره خو خوشبو مکمل نه ځایېږي نو که بیا د احرام نه پس او د نیت نه پس تا نه کومه خوشبو روانه ده نو پروا نشته اوس پوهېږئ په خبره نو ابتداء د احرام نه پس خوشبو لګول ممنوع دي لیکن بقاء سجود جایز اول نه پورې کړه بیا غسل وکړه بیا جامې د احرام واچوه بیا نیت وکړه اوس سره نه خوشبو روانې پروا نشته دا ما وی چې خدای کوم نه د مثال یې شوی دی دا خبره مې را شوی و دا اصل مستشفى هغه دا تعویض کړی دی یو مخکې دا او ما دې جواب ورې دوارو نه کړو مخکې دا کوم ځای کې نو ذکر کو ما ذکر کو دا محمد بن منتشر وی دی ابراهیم لا عائشة صدیقه ته قول د ابن عمر مفعول به مقدر کوا ذکرته لعائشة قول ابن عمر ابن عمر قول تري مخشي دي كده ما احب لنقوكم ان اصبح محرما انزق الطيبه خشي کشته کنه دا نقوكم چې ز سبا کې داخل شي موضوع محرم او ما نه خوشبو دي راوړي نقوكم نو هغه يرحم الله دې په وخت رحمان رحمتي دا اشاره دې درځي مسلې نه لري خبر نو ولې تاسو ایمان تاسو کې كنت أطيب ما بقول مقبول يقول أنا لسانتا ويذوب على نسائه فقل بيان بيشكر ولقى دي مناسبة تباشو ثم يصبح محرما تباكي بداخلك وبدي حقه محرمه أو يبلغ طيبا بشمي بس فريد لا وراولا بيخشمه لا ويجي وراولا بيشالا ندى أبو عبد الرحمن دا عبد الله بن عمر قول غرد شو إذا نقفهم دا خصولتي ابتداء يكون دا خشبوه غوح محرم نو رسو چې محرم د خوشبو دي مخکې روانه ده دغه مولانا صاحب په دې سوال کاوه چې مناسبت د باب سره نشته ترجمه الباب کې خو دا راغلي دي چې په ټولو بیبيانو چکر ولګي اخر کې او ځل غسل کې کېشته نشته نو زمنان ته ما ته وروا د دې نه ترجمه الباب معلومېږي څنګه هغه معلومېږي په دې چې ټولو بیبيانو سره چې نه بیبيان چې نه مخکې خوشبو یې پورې کړه او د نهو بیبیانو نه بس هر بیبي نه بس غسل کوي نو بیا به د خوشبو نه ځي دا خوشبو چې وروسته د حرام نه بس کله ځي یا غسل یې یو ځل کړی او که بار بار یې غسل کړی وي نو بیا به د خوشبو نه تله دې نه معلومېږي ینزح طیبا نه معلومېږي چې غسل اخره کې یو ځل کړی دی نو حدیث نه لري مسلې معلومې شوې د حرام نه مخکې خوشبو لګول مسنون دی او چې بیبي راځي جما کې د هغې نه مخکې خوشبو لګول مسنون دی او د ټولو نه په آخر کې چې غسل یو ځل کېدام ثابته شوه او په یو ځل ګڼو بیبیانو سره جمام ثابته شوه اوس به درته راشي او ابتداء خو خوشبو په احرام کې لګول ممنوع دي او بقاء جایز شوه دور مخکې ساعت واحده د لیل او نهار یو ساعت هغه ساعت جزء لا يتجزا ما یو ته یو حالت یو غنټه دوه درې داسې وهم 11 يولس سره یوولس یوې ما ته ګوره
بیبیانې د نبی علیه السلام ټولې 11 دي خو 2 مخکې مړې وې وفات شوې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا مخکې وفات وه او حضرت زینب بنت خزیمه زینب 2 یو زینب بنت جحش یو زینب بنت خزیمه زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها مخکې وفات شوې 2 شوې او په جون کې وسره 9 یو ځای وې حرایر کمې وې حضرت سوده رضی الله تعالی عنها وشمیرا حضرت سوده رضی الله تعالی یو شوا دویم حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دریم حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها عمر لوه څلورم حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها حضرت ام حبیبه د ابو سفیان لوه څلور شوه او پنځم حضرت زینب رضی الله تعالی عنها زینب بنت جحش دعوه او شپږم حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها دا اوسره شو او اوم نمبر حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها حضرت حفصه بنت عمر او دا صفیه رضی الله تعالی عنها حضرت صفیه دا هغه یهودان او بیا مسلمان شو او نبی صاحب باندې نکاح وکړه سوچوي وشوي او اتم حضرت ام سلمہ حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دوما دا اتم شو او نهما حضرت جویریہ حضرت جویریہ رضی الله تعالی عنها یاد وشي حضرت جویریہ حضرت میمونہ حضرت جویریہ حضرت میمونہ او حضرت ام سلمہ درې شوي او حضرت زینب سلو او حضرت صفیہ پنځه عائشہ حفصہ او حضرت سودا او حضرت زینب بنت جحش سوچوي او حضرت خدیجه او حضرت زینب بنت خزیمه پکې خلې نو یولس خدل ته نه لیکنه په یو ځای او دا ویونه یولس بیان شي نو دا نه حرایر دي دوه سره وینځي دي دا دوه وینځو یو نوم کې دي حضرت بریره ده چې کوم دا حضرت نخبریره نه ده هغه جدا وه هغه عائشه صدیقه زاده کړې وه یو حضرت ماریا قبطیه د ابراهیم مور وه ابراهیم ته پیدا او یو ریحانه دا دوه وینځې وې نو هغه دوه وینځې چې ورسره یو ځای کې نو بیا یولس جوړېږي نو اوس ګوره اوس به اختلاف لږ راولو څوک وایي چې لکه بیبیانې 9 وې څوک وایي 11 وې څوک وایي 14 وې نو ما تطبیق درته وکړو چې په جون کې کبي حرایر دی غنا او په جون کې حرایر سره امامونه سودي یولس او چې څوک وایي چې نه یولس بیبیان دي نو حرایر یو باسي هغه دوه وفات شوي په کې حسابي او چې څوک هغه دوه وینځي او دا ټول بیبیان اخلي یولس نو دی هغه یې تطبیق شو وقال راوي وی قطادا چې ما انستوي او کان یو په خوري طاقت لري شو چې په نحو یولس بیبیان سره جما کوي قال كنا نتحدث هم يوم الثلاثاء خبر كولي او نبي عليه السلام خبرين لا مشهوره خبره نتحدث مشهوره وصحابه وكيل كانه اعطي قوه 30 عليه السلام لدى ديرشو وانا نتحدث قال سعيد عن قتاده اننا نتحدث ان انا نتحدثهم 9 نسوان مخي يقول سير سنه التنبيه ماذا ترى بلکې دې 30 مولانا سے او په بل روایت کې قوت 40 دي ما دا وایي په بل روایت کې قوت 4 دي او په ترمذی کې یو روایت تاسو له وراشي چې یو جنتی او دا 40 جنتیانو دي 40 جنتیان او په ترمذی کې یو روایت تاسو له چې یو جنتی طاقت د سلو ځوانان د دنیا چې سلو ځوانان طاقت شو سلویخ تو لپسلو که ضرب ورته دو دی جوڑی سلو نور طاقت ودرم نو قانون داره چې پکار داوه چې سلورو ضرب لوس په سلورو که ضرب ورته
14,000 بیبیانې ورته د طاقت مناسب نبی علیہ السلام د څو بیبیانې پکار وي 14,000 دومره زیات طاقت او دومره کمې بیبیانې او ګوریاد ساته عجیبه دام ده نبی علیہ السلام مقصد قضا د شهوت نو دا ټول خلک درو ما تاسو ته مخکې ویلو د مقصد یې دا وي که نه نو عرب ورته په مکه مکرمه کې څونه ښځې ورکول او د ژوند چې کوم هغه اصل د طاقت او د شباب زندگی ده هغه د رسول الله مبارک یو بوډۍ د کونډې سره تېر شوی کونډې بوډۍ سره چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها او د خدیجې رضی الله تعالی عنها د وفات نه پس حضرت سعودي سره نکاح کړی بوډۍ سودا بنت زمعه بوډۍ سره هم کونډه مو بوډۍ او بیا عائشې صدیقې سره بیا اول نمبر نکاح کړی دا د هجرت نه پس په 2 کال د هجرت نصاب لګا 30 کال د نبوت نه مخکې ژوند دی 14 کال د مکې ژوند 14 کال او 30 درې پر 2 کال د هجرت نه پس سوچو 15 یعنی 350 یا 55 کال رسول الله مبارک دو بډایګان سره ژوند دی طاقت ژوند خدا غوښت 30 کال نه پس د انسان طاقت ورو کمی د قانون د شباب قوت 30 کال 30 کال پس د انسان قوت هغه نی پاتې چې کم مخکې ورو دوه شپېتو یو نه کله وروړي بنده د شپېتو نه بیا ورو خوش ورو خوش پیژنه دا وړه ته خیر ورو خوش حاصل د مسلې دا شو مولانا صاحب تاسو کو یو بل خبره چې دا تقریبا 53 کال د مکی زندگی یو نیم کال تقریبا د مدینه زندگی 54 سال 53 کال یا 55 کال رسول الله مبارک سره جنس دی یوې بوډۍ سره چې هغه وفات شو په یو ځای دوه نو ولې په مکه مکرمه کې وته بیا نه ملایوي د دنیا صحابه ایمان راوړي نشوي چې اخور ما درا دا نور ما درا او دغه بیبیانې داسې بیبیانې دي او بس د دنیا زنانو په ایمان راوړي خوشالېدل دي چې نبی اسلام سره زموږ نکاح راشي خدای نه ملاوي دي د دنیا خدای ملاوي دي ویل نه ویل هم نشته په دغه ډول کې ویل هم نشته نو حاصل دا دی دا چې څومره رسو کړی دي د 55 سال نه پس 3 کال عمر دی دا دې کې بیا دا کړی دا بیا هغه څه صفه د عمر 15 کال کې دی حضرت زینب چې په نکاح غشتله دا په څه هجره کې ده دا په شپږمه هجره کې دا په څه کې ده په شپږمه کې د شپږمه هجري شپږ کال جمع کته د 1400 سره ټول جوړيږي یو کم 15 کال وره یو کم 15 دا په شپږمه هجره کې حضرت زینب سره نکاح شوی دا په عمره القضاء وما هجره کې حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها سره بیا دغه شوی د خیبر کې وما هجره کې د خیبر کې شوی نه شپږم نه وما هجره کې په خیبر کې د صفیه سره شوی دا او په دې وما هجره کې په عمره القضاء کې په دې ځای کې د حضرت سره شوی دا وما هجره اخر دې تقریبا دا وکاله تر یو ځای کې جوړیږي او درې 50 پښپې کال مقصد دا چې دینو مستو ته غسل د قصې او د جما ما باغی سره لمبل وغیرہ وغیرہ تا سړي رسول شي دا څنګه سړي رسول شي نو دا دې لپاره تاسو د التواج خو بیا دې ناشنا نوته تاسو ته رسول الله مبارک په زندګۍ نظر واچو او تاریخ مکر نو چې کومې بیبي سره شپه ده نو په ارش په جما نه ده مخکې د ابن عباس روایت تیر نه شو چې د لاله موزما د خپل تر میمونه کرا شپه نو نبی رسول الله شپې پاتې دا چلیو هغه جمع نه راکړل یعنی هر شپه رسول الله اړي به سره جمع ثابت هم نه ده نو برګوي طاقت یې باید چې سارو مقام جمع کوي ثواب ته پکې ګناه پکې نشته لږه طاقت کې یو بیبي سره شپې چې د شپې 2000 خو جمع کوي 3000 کړه دا خو سره ماخر کې یو لیکن دا ثابت نه
یا هر شپه د رسول الله مبارک جما په سفر کې به بیان سره جما کوم دا سوار له سره د سفر په انځر ورته به مشپاره په نور له سره دا سفر دی نو هر شپه جما کوم بهر کې دلته کړی دا د په دوه مخ کړی دا نو شاکر مې رحمت الله علیه فرمایي او چې کله دا احرام د حج دا نو تړلې دا شروع احرام د حج نه دی او یو دا چې د حج د فارغ شو او احرام د طواف زیارت یې وکړ هغه نه پسې ټول سره جما کړل او داسې جما د دین لپاره د خوراوي لپاره یو ځل چې ټول سره جما وکړ ولې دې په دې موخه کې جما کړل دا بیا نه ټول سره حج روانه دي او جما مسنونه د احرام نه مخکې دا رنګ د حج د اعمال خلاصېدون پس بیا مسنونه ده نو چې سنت د دواړو ادا شي دا د خو یو بیبي سره جمع وکي د سنت ادا شو دا یو بیبي سنت ادا شو نو سنت پاتې شو نو عليه السلام ځکه ټول بیبيانو سره جمع وکړه چې زما هم سنت ادا شي او د ټول بیبيانو سنت ادا شي دا ولې سنت ده ځکه چې دا د مدینې نه دی او احرام د ذل حلیفه کې وتره په لار قوت ورو مزل دی او بیا پنځه شپږ ورځې د حج څخه دی دا دولت دیالو سره باندې جمع نشي کولای چې د مخکې نه جمع وکړي نو سناته قوت کم شي او سناته هغه د جمع روزو کې لږه دغه راشي هلته خو هر قسمه ښځو باندې بندل نظر لګېږي نو غیر اختیاري شیطان وسوسه اچي او بیا د احرام نه پس جمع ځکه مسنون ده چې د شپاړس ولس ورځې یا ډېر ورځې کې پنځه شپږ ورځې بنده په احرام کې وي نو چې جمع وکړي د توجه ختمه شي بیا خو شیطان وسوسه اچي که نه توجه ختمه شي بهر کې په مولانا صاحب دا بیا هغې کې چې بچل کړی دی یو ځل چې جما کوله بیبیانو سره نو یختصر عند هذه وهذه وهذه هر بیبي سره یې غسل کړی او بل ځل اخره کې یو ځل غسل یعنې هغې هم یو سنت مسله خلقو ته وایستله یختصر عند هذه وهذه وهذه او هذا اطيب واطهر وازكى هذا اطيب واطهر وازكى امت ته رسول چې ګورې دا دې لپاره مې وکړ او دې کې اخره کې یو ځل غسل کړی دی د بیان جواز معلوم شي هغه مستحب دي کار سر ولاب دی او کنا په اخره کې یو ځل لاندې دا جایز دي غسل د مزي او دس منه د مزینا مولانا د بس یو رپورټ اختلاف دي ځان څه کا مزي خو نجس سره پرې خو د ټول علماء اتفاق دی او د مزي منی ودي تعریفونه او د دې خزانه دا مې ویلي چې دې خزانه کوم دی مزي نجس سره اتفاق دی پدې دا مې ویلي چې خروج د مزي دا د نواقض د وضو نه ده او مزي موجب د حدث اصغر ده لیکن اوس کې مزي په انداز نه وځي کما څونه ځای به وي زمونږ امام احمد ابن حنبل په نسبت باندې اندام مخصوصه به دي قضیب چې ورته وایي قصب الذکر یا قضیب چې ورته وایي هغه وي دا د احمد مسلک او اهل ظواهر وی داوود ظاهری وی اندام بدلین دي خصوصیتین به مسرین دي او زموږ جماهیر چې څومره ائمه دي هغه بس چې مسجد وی دي بدا کار دي دا څنګه به لکه پنځ احمد ابن حنبل وجوب د طول اندام دي وجوب د غسل قضیب چې ورته وایي په دوات سره یا قصب الذکر چې ورته ویل کېږي نو پدې دا امام احمد ابن حنبل پورا اندام بوینځي غسل د ذکر واجب دی او پدې د داوود ظاهری غسل د ذکر سره د خصوصیتونو واجب دی او پدې دا جماهیرو صرف موضع د مزي اوس روایت کې درې وړ راغلي هغه د علي صاحب روایت کې سره راغلي یغسل ذکر کې ذکر راغلي او د ابو داود یو روایت کې براشي کې د خصوصیتونو ذکر هم دی او د امام بخاری مقصد څه دی ګورخه امام بخاری وی غسل المزي د لفظ د مزي لګاو ترجمه الباب شارح کا معلومیږي دا د میلان مسلک د شوافع او د احناف او د موالک وسره جماهیر طرفتا غسل الذکر من المزي غسل الخصيتين والذكر غسل المزي ويدي فخبره اذا صرف موضع د نجاست او وزا مزاکاتی دا او چې کوم روایت کې لفظ د ذکر د لکول براشي
او یا چې کوم روایت کې لفظ د خصوصیتین دی یا محمول په احتیاط باندې چې دا احتیاط پر زیات دی او یا به محمول په علاج باندې علاج دا دی چې تبرید د ازوی د خصوصیتین راشي دې تبرید کې دا پیلې چې دا مزي بیا ټینګ شي کله چې بار غلطي محل د مزي خصوصیتین دی چې کوم کې ذکر د خصوصیتین دی دا نه خو احمد هم جواب کوي چې د دې مراد علاج دی تبرید او علاج نو موږ وایو چې کوم کې ذکر دی نبی الله نه موږ دا جواب ته چې دا محمول دی په تبرید او په علاج باندې او قیاس موږ له مؤید دی کنه چې د خلق موضوع د نجاست وي دي زیات دی چې د ضرورت دی لوګه پته اشاره او دې پر حدیث نبوي دې پر حدیث نه دا چې نو هغه حدیثونه نبی عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن ابي صالح رضي الله عنه دي کوم ځای کې دي دا كنت رجلا مزاح كثير المزيد فعملت رجلا محتاج يا عمات يتي ها بل هغه په خپل مې تاسو کو دا تل د مجالي کې شوالو کې د نظام نه مکان کې بنتي تګلوري ما سره ونه حیران دا د خروج د مبي ملاعبه د اهل د وجنوي وسائل فقط توجه وقت ذکرها ظاهر کې خدا حجت دی د چا لپاره احمد بن حنبل لپاره امام بخاری ترجمه کې خو د مراد د ذکر نه مزید دی دا مزید سر مزید نو قانون دا چې کوم د نجس شو کله کاروي دي خاصه باب دا مزید لفظ وایو کنه دا اصل کې مزید دی راجح دی کې څه دی مزید او بس ہے مزید لفظ موږ استعمالو ها او فرض امام بخاری سره دلته ویږي چې دل فرض نه دی دا په امام مالک رحمت الله علیه راځي چې دل واجب او فرض نه دی ولې چې دا اثر د طيب رست پاتې کېږي خدل کې نه دی کړی کړه بدل کې او تقاطع د طيب بیا ختم شي زوجه پدې او دې پر حدیثنا ابو محمد قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم بن محمد بن منذر عن ابي بكر وعن ابي بكر لا لا قول تبع داخل شم او د محرم انزق طيبا او مشبوين قراوما شابه فقال رجل انا تبين رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه مناسبت تبار شو ولی چې ذالک اثر باقی دی تل کې نه لري شابه دې څنګه مولانا صاحب شابه لکه چې اوس نو ما تخکاری خبرې ما راته وبيس مفرد بيجنه چې کوم اصلاح ويستني بيو او محمد اوس ما تعبر اخلاص کوي نو معلومیږي چې دل نه لري دل چې کړي وي بیا بدا اثر وبيس تفصيل ختم شوی وو جی بس تقليد الشعر دا تقليد الشعر سو واجب دی مستحب دی که بغیر التقليد نه وبر سیدلې وي تا او ويخونو تا نو کافر حتى اذا ظن انه اروى سرابك بشرا فلنو افاض عليه السلام په دې مبارک وای ما ویل چې دل زمو په واجبات نه لري او کتا شکی چې وب بغیر دل موجود نه لري لکه جیب ویلي ملي بیا وکا ها بس کې سره راو چې ضرورت د دل پیسه او احتیاطات دې وکړو په دې ها حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أقام عليه ما كنت ثلاث مرات ثم بدل ذلك نور موجود کړو تل نه کړی وې څو کې سره ومنه رسېږي ځکه کې وقال كل أخذ ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واحد ما يكون منهم جميعا جی ضرورت نشتا موادی د وضو دوباره وینځلو حاجت نشتا شابه مطلب دا وضو د غسل جز شو بس چې په اودس اندامونه په اودس کې وینځل شو نو دوباره که پاغه وبوانه چې پروا نشتا اودس کې لاسونه وینځل نو په غسل کې به دوباره نه چې ما چوا ها الله هغه څه چې ویل جواب فأما بيديه بيمينه على يساره مرتين وثلاث ثم أرسل قلبه ثم قال يده بالأرض وبحاله مرتين وثلاث ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه والعين ثم أخذ على رأسه ثم غسل جسده ثم غسل جسده
او په بل روایت کې د دې جسد څخه مراد دي سایر جسد د دې نه علاوه نور وجود مناسبت شو او ينفذ بيده باندې ما سوال کړو دا مې راول کو تاسو ته دې نه خو څنګه چې بل دې کې لا تجعلوا ايديكم مراوح الشيطان نو دا غینه می جواب کو چې هغه ضعیف دي او یا دینه بل جواب وکما دې کې نفذ نه دی کړي او دا عبد رجولیت دا چې تړي لک تیز رواني او دې نو کو ته نه وبستاسي دا به بس کوم ولا سړی خپل خدای سره جما وکي بیا د سوکي بیا راځي د جما کې نو په خوب کوي غسل بالکل څه به اندر دادی مولانا ته سی یو د جما وکي غسل بیا کوي بیا دې دا څه نه کوي نو بیا دې په میاس کې ودس او کدا څه نه کوي لای مسلمان هم جواب وکړه یو جنو غسل وکړو او په وبخت مشوي او د بدل سیده او چپاتې کا بیا د دینه ډول یا وینه یا باز خارج شو دغه جنوب او وګوندلې دې بدنها راوچا استوینلی او څنور اندامونه وچوي دوباره د تاسو او کله اندامونه نوی وچوي او لاندې نو بیا هغه اوس دی په څوګو بیان یا درې بیان لري کړي د سفر راشي لکه بي سره اول جما کوي دا چا قصد ځکه نوبت دا اړې په نوبت څه کوي د باندې خلک وایي چې د نبی رسول الله نکاح په جنت کې د حضرت مریم او د عیسی سره او روایت پکې شته دا شته پکې روایت د مزید کپڑے کو پہنچ جائے اور درہم مقدار سے کم ہو دونا واجب نہ دی ہو ویسا زمان دار چې د نبی رسول الله لوریا نے ذکر بی بی مبارک نبی د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها زو